ورونو زمونږه نننۍ موضوع به د قباحت الشرک په باره کې وي چې دا شرک څومره قبیح شی دی، او زمونږه اکثر موضوعګانې هغه د شرک نه تاویږي او د توحید نه تاویږي راتاویږي. د دې مطلب دا دی چې دا شرک ډیر زیات عظیم جرم دی، ځکه د رب العالمین بے عزتی ده. نو څومره چې ذات لوی دی، څومره چې یو ذات اوچتی، نو د هغه بے عزتی کول دا هم اوچت کار دی، دا هم اوچت جرم دی. نو د دې وجه نه دا شرک داسې موضوع ده چې دا په ټوله دنیا کې نن سبا عام شوی ده. مولیانو ته هم هغه ځان بچ کړی دی چې مونږ یې نشو بیانولی، او عوام خو پې پوهېږي. نو په شرک ډېر خلک مبتلا دي او ځان د مسلمانان وي. نو د دې شرک بیان کول غواړي، دا شرک خلکو ته ښودل غواړي چې شرک ویلی کېږي څه شي ته، د شرک اقسام څه دي، په شرک باندې سړی کوم ځای ته رسېږي، او توحید څه دی. خلکو په تاسو د څه شي دپاره پیدا شوي یئ؟ الله رب العالمین قرآن کریم کې د انسان پیدایش چې ذکر کوي، نو داسې وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما دا انسان او پیری نه دی پیدا کړی مګر د دې یو مقصد دپاره مې پیدا کړی چې دی به د رب بندګي کوي. بس د رب بندگی صد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی کل عبادت فی القرآن، ہر یو عبادت چې په قرآن کې ذکر کیږي داسې ویل کیږي چې یا ایها الناس اعبدوا، اے خلکو د الله عبادت وکړئ. د دې په مقصد څه وي؟ هغه فرمایي وی د دې مقصد دا دی چې خلکو د الله توحید ومنئ. اعبدوا په معنا د وحدو سره چې رب یو منه، بس د دې رب یوازې بندګي وکړه. ما چې کوم آیات ولستو د سورۃ نمل 14 نمبر آیات ته رب العالمین د دې په باره کې داسې فرمایي ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. دا داسې اهمه مسله ده، دا داسې اهمه موضوع ده، او دا داسې قیمتي خبره ده چې د دې لپاره ده په زرګو پیغمبران چې راغلي دي، نو رب العالمین د دې یو مقصد لپاره رالیږلي چې د الله توحید منله او د رب العالمین د شرک نه ځان ساتل دي. الله فرمای ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. دې آیات کې ډېر بنتهایی تاکید دی. ګوره یو خدا لام دی، لام مؤکده للقسم، لام پدې کې مؤکده للقسم دی، بل وو دی فبعزتی وجلالی. الله زمانه په خپل ذات باندې قسم چې ما د ټول پیغمبران د یو مقصد د بار لګلې دي، بل قد تاکید د بار راغلي دی. نو دې آیت کې الله رب العالمین د څه فرمایي چې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما دا ټول پیغمبران ته یو مقصد د بار لګلې دي، هغه مقصد دا دی چې دا خلک د الله رب العالمین بندګۍ ته راولي او د مخلوق او د طاغوت د بندګۍ نه د انسانان بچ کی. د ټولو پیغمبرانو د بعثت مقصد دا دی چې یخرج العباد عن عبادة العباد الى عبادة رب العباد. مخلوق د بندگانو د بندګۍ نه وستل د رب العالمین بندګی ته، دا الله بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وستل د رب العالمین بندګی ته. دیتا د ټولو پیغمبرانو راتګ، د ټولو کتابونو نازلېدل، د ټولو مسلمانانو به دا عقیده وي او دا مقصد وي چې په ټولو دنیا کې به توحید په کومه طریقه باندې عام شي. دغه شان الله رب العالمین په بل آیات کې داسې فرمایلی د سورۃ انبیاء 15 نمبر آیات ته رب العالمین فرمای وما ارسلنا من قبلك من رسول. اے پیغمبره ما چې کوم ستانه مخکې پیغمبران را لګلی دا مې دا نور یو مقصد د پاره نه دی را لګلی، ډیر حصر پکې کړي وما ارسلناک من قبلك من رسول الا نوحي الیه. هغه ته مونږ وحی کړي، خدا وحی مونږ د څه شي ورته کړي دا، وای دا وحی ورته مونږ د دې خبرې کړي دا چې انه لا اله الا الله. ګوره دا الله نه ما سوا بل اله چرته څوک جوړ نه کی. الہ مطلب دا دی چې دا ټول عاجزی هغه ته کیږي، د عبادت د ټول انواع به رب العالمین هغه پورې خاص کیږي، نور به چاته الہ نه ویل کیږي. انا فاعبدون د دې لپاره چې دا رب العالمین بندگی وکړي. د دقیق یو مقصد لپاره ټول انبیا راغلي. د دې شرک په اړه کې رب العالمین د لقمان حکیم نه یو قول را نقل کړي، او دا خبره د رب العالمین دومره خوښه شوې ده
چې رب العالمین د لقمان علیه السلام د لقمان رحمه الله دا قول رب العالمین راوستو په قران کریم کې راوستو. ولې دا خبر ډیره قیمتي ده. خپل بچی ته وایي ای زما بچیا سنور وصیتونه ورته کړی دي. یو وصیت دا دی چې ان الشرک لظلم عظیم. ای زما بچیا د رب سره به شرک چرته نه جوړې، د رب سره به بل الہ نه جوړې، بل خدای به سره نه جوړې، بل چاته به رامدد شنه. ولی ان الشرک لظلم عظیم. بچیا دا شرک ډیر زیات لوی ظلم دی. د دې وجه نه رب العالمین حدیث قدسی د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای رب العالمین د څه فرمایي چې بنی آدم ماته کنځلې کوي، خدا ولا نو لایق چې ماته کنځلې کړي وي، او دا بنی آدم او انسان د زما به عزت کوي، دا ولا نو لایق. او بیا وای دا څه شی دی؟ وای التکبر، تکبر چې دی دا زما ازار دی، زما لنګ دی، څوک چې دا زمانه راکاږي زه په خوځکېږم خپکېږم به. او دغه شانتي یو د توحید خبره چې څوک زما سره شرک جوړي دا انسان ماته کنځلې کوي. الله وایي څوک چې زما سره وای شریک جوړي دا ماته کنځلې کوي. دا بنی آدم نه دا نو په کار چې دای کړی وي، خو خلک کوي نو. الله د مخلوق له دسي یو خبره کړې ده. دا شرک اولن په دوه قسمه باندې دي. دا خبره یاد کړئ چې شرک توحید طرف کې هغه پوره نشي راتلی چې سو پوره انسان شرک پیژندل نه. شرک څه شی دی؟ شرک اولن په دوه قسمه دي. یو شرک اکبر دی، بل شرک اصغر دی. شرک اصغر اولو به جن شرک اصغر ریاکاری ته ویل کیږي، ځان خودنه ته ویل کیږي. خیرات چې کې کنه او دا مقصد دی پیږي چې خلک وو چې پلاری وړو اس خیرات به سینه دکړه، دا شرک دی. ورته پدې کې مشرک شولې، شرک دی کې واقع شوی. دا غټه خبره ده، غټه خبره. والله ډیر خلک نن سبب د شرک کې واقع دي. موږ کوي کنه چې کله د یو عالم مخ کې کوي، کله یو خاص مخ کې موږ کوي کنه ډیر په ادب سره په خسته طریقې سره موږ کوي چې خلک را پوري ونه خاندي چې د څنګه موږ کوي. چې کله جدا کور کې ناسي زره زره دوه درې ټونګي وي ته ګوره په شرک واقع دا شرک اصغر دی. بل د شرک اکبر. خود دې شرک اصغر په باره کې الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم په جبه باندې موږ ته ډیر زیاته هغه وعید را کړی دی چې ګوره دې شرک نوم ځان وساتئ. الله رب العالمین دې فرمایي یا ایها الناس اتقوا هذا الشرك. دا الله نبی فرمایي، الله نبی صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس خلقوا اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. دا خو ډیر زیات په قلاره ډیر په خفیه طریقې سره انسان کې هغه دخول کوي. انسان په نه پوهیږي چې دا په شرک کې مبتلا یم او انسان په شرک کې مبتلا دی. دا ډیر زیات خفي شرک د دې ځان وساتي. ریاکاری دا ګور لوی ظلم دی. هر څه چې 100 روپے ورکوا خود الله د مخ د باره ورکوا، د رب العالمین د رضا د باره ورکوا. دا نه دی چې ته یو غټ خیراتو کې خلک چې هغه کې ځان خودنه وکي. ځان خودنه د باره یو عمل چې دیو رب العالمین به ټول بربادي هباء منثورا بکی وا به لوزي. او شرک د انسان په شرک کې مبتلا کی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان په دې ریاکاری نه یریږي، سړی په موږ ولاړ دی او ایسته پسړه کې دا خبر رااله چې یار دا موزلک خکو مزګه چې داخله راته ګوري یا دا 100 روپے ورکوم په دې شرمېګه مزمل ګرو سره رواني مو به چې 100 روپے د جمعات په چاند کې ورکړي راشه 50 روپے ورکړي داخله خو دی وینيګه. نو چې کله دې خبره په زړه کې راغله بیا وسوي دا الله نبی فرمای اللهم انی اعوذ بک، اے الله زستا باندې پناه نسما ان اشرک بک، د دې نه چې زړه سره شریک جوړ کما شیئا یو شی نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، چې زه به پوهیږم او که زه به نه پوهیږم الله زستانه ما بخنه په دې خبره کې غواړم چې ته مشرک نشم. دا هم یو شرک دی. خدا د شرک وړو کې قسم د انسان مسلمانې خو په دې شرک مبتلا دی. بل د شرک دی چې هغه دی وکړو بیا په اسلام کې نشي پاتې کېږي، بیا مسلمان نشي پاتې کېږي. اسی په کلمې منځونه وکینو یوازې په منځونو باندې یوازې بیا کار نه کیږي. قران به تلاوت وکړي مشرک به کافر به اس بدینه قبلې کې هر څه بربادي. کله چې الله نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه خبر شو چې زما په دې امت کې دا شرک او بدعت دا راځي کېږي او مخکینی امتونه د دې شرک او د بدعت او د کفریات او د وجه نه غرق شوی دي، هلاک شوی دي، الله په عذاب راوستي دي. نو د الله نبی راوله کېدو
او د خپل امت د کافرو د مشابهت نه منع کړل چې تاسو ګوره د کافرو د يهودو نصارا او د انګريزانو مشابهت مکوئ. نن سبا زمونږه ځوانان او زمونږه زنانه دا ټول د کافرو په ترتیب باندې روان دي. کافر چې څه کوي الته چې هغه بس جامع وباسي زمونږ مسلمانانو سره وستي چې هغه نری لوپټې راوالي زمونږ خوريان مویان ټول نری لوپټې راغستي کچرته هغه یو پیزارو سودا پس هم وباسي کاوی پنسیخ کته کړی دی پس هم کاوی ګیره وخرول دی پس هم خړای لکه ټول ترتیب دا کافرونو متاثر دي. دا الله نبی مخکې د ویلیو سوار له سو کاله مخکې د ویلیو چې ازما قومه ازما امته لتتبعن السنن من كان قبلكم خامخ تاسو به تابعداري د مخکینو خلکو کوي دغه تابعداري به تاسو شروع کړئ